بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني صلی علی سیدنا و مولانا محمد و پرون سبق کې مونږ ویلو چې دا امر یو خو حقيقي معنی دا چې طلب الفعل على سبيل الاستعلاء او نور د امن چې دا امر شپاړس معنی دي دلته په دې کتاب کې 12 ذکر کړی دي چې هغه د مجازي معنی باندې بهالو موږ عمل کوو چې کله حقيقي معنی استعمال اول هغه متعذر وی ګران وي او قرائن موجود وي سیاق سبق نه موږ معلومه او د قرائن نه موږ معلومه چې دلته د امر خپل حقيقي معنی نه د مراده بلکې بل مجازي معنی مراد ده پای کې برون سرور ویلي وی چې او پای کې ویلي وا چې دعا التماس تمنی او ارشاد نن سبق کې پنځم نمبر ده و تهدید ویل کې زور نه ده یا زورنا رټل لکه ته اعملوا ما شئتم الله پاک کافرون ته وای اعملوا ما شئتم تاسو کوی هغه چې تاسو خوختي و د دې مثال دی کنه لکه یو انسان دی او هغه ته استاد وای طالب علم ته استاد وای چې لکه کار کوا چې تا کار کې نو ته لکه کامیاب بشي د خپل سبق یادې نو تا ته لکه په دې دنیا کې برتم پیدا په آخرت کې برتم پیدا بلستا علم نه مخلوق ته فائدہ به ورسي چې کله ته علم حاصله او پای کې مهنت کوشش کې چې مهنت کوشش نه کنه اسی وخت خرابېږي وستاد هغه طالب علم ته دونه نصيحت وکړو چې بهر وته جو هغه کرکټ شروع کړل فوټبال شروع کړل یو ته کوا پته بده ولګي نو دا کوا مطلب سره چې لکه تاسو ما دونه خبرې وکړلې نه دغه پرې دا خو صحیح ده نه فوټبال کوه کرکټ کوه دې مطلب ته زورانه ورکول دي چیرې کوا مطلب یې پته بده ولګي دا ورته چې دی چیرې دا پته بده ولګي دې مطلب دا چیرې لګي اوس د زورانه ورغی دې مطلب نه چیرې کوا چې تا بیا ویل کته ولې کرکټ کوه تا راته چې کوا نو نه خدا مطلب نه چې تا راته چې کوا امر نه بلکې تهدید څه ته ویلږي زورن دلګه الله پاک کافرانو ته وای چې اعملوا ما شئتم تاسو چې څه غواړئ کوي دغه تاسو ته پته چې انه بما تعملون بصير بهشکه الله پاک تاسو باندې تاسو کوئی لیدون کړي نو چې څه کوئی پته ویلږي ان شاء الله قیامت ورځ باندې والتعجيز شپږم نمبر دی چې امر راځي د لپاره تعجیز ویل کېږي مخاطب لره عاجز کول مقصود به پاږي چې پای کې د حکم کوي خو هغه حکم د مقصود سوي مخاطب لره عاجز کول لکه شعر لیکل دی یا لبکرین انشروا لی کلیبا یا لبکرین این الفرار بکر او قبیله او بکر ناغي د دې یو د بل قبیله یو سړی مړ کړو کلیب نوم دا نه کلیب نو د کلیب هغه خلک دا لاړل د کلیب هغه ملګری او دوستان دا لاړل په دغه بکر قبیله والا بسه اور دوی یا لبکرین انشروا لی کلیبا اے بکر قبیله والا راوچت کوي تاسو را پاسو وي زمونږ د پاره راجوندې کوي زمونږ د پاره کلیب یا لبکرین یا لبکرین این الفرار اے بکر والا تاسو کم طرف ته بتخته را تخته مطلب یې لګی دا چې انشروا د لګي فعل امر استعمال شوی نو فعل امر خو دې ته وای طلب الفعل على سبيل الاستعلاء نو دلته کې دې کلیب والته وای دا دغه دا بکر والته قبيله بنو بکر ته چې زمنګ د پاره تاسو د کلیب راولای راجوندې کوي نو قبيله بنو بکر والا دا کلیب راجوندې کولای شي راجوندې کولای نشي نو دلته کې د دا تعجیز مقصود ده چې تاسو لکه عاجزه او تاسو څنګه راجوندې کولای نشي او تاسو تخته نو کم طرف ته تخته یا لبکرین اے قبیله بنو بکر انشروا لیکل ده خدا نسخرین سرونه ده انشروا لی کلیبا تاسو را پاسوي زمنګ د پاره کلیب راجوندې کوي یا لبکر نه قبیله بنو بکر این الفرار کم زید تاسو تخته را تخته با ان تخته دې نه چې خو دې مونږ تاسو را ذکر کوي والاهانه و نمبر امر د کم مانو د پاره مجازي معنی آئے کہ یو معنی دا احانت معنی ذلیلتیا چې بدی کې متکلم مخاطب لره ذلیل کول مقصود وي ذلیل کول مقصود وي لکه الله پاک کافرون ته وای کونو حجارتا او حدیدا
چې یا خو تاسو ګټې شئ یا اوس په نشئ لکه کافرانو چې دی که نه هغه د باس بعد الموت نه انکار کوو چې لکه جهنم ته به موږ څنګه ځو موږ چې ریزه ریزه شو نو موږ به الله پاک بیا څنګه راژوندي کوي موږ به څنګه عذاب راکوي څنګه به ثواب راکوي الله پاک وایي دغسې دونه غټه خبره نه ده کونو حجارة او حدیده تاسو یا ګټې شئ او یا چې دا اوسپنې شئ او خلقا مما یکبر فی صدورکم او یا تاسو هغه شي چې کوم تاسو به سنو کې غټ غټ ښکاري تاسو یې چېرې داسې غټ دی دا غټ شي او فسیقولون من یعیدنا دوی بیا وایي چې من یعیدنا څوک موږ را پیدا کوي نو قلت ورته وایه پیغمبر علیه السلام الذي فطرکم اول مره هغه ذات کوم چې په اول زمانه پیدا کړی نو دلته کې دا الله پاک د اهانت په تور باندې دوی ته وایي چې کونو حجارة او حدیده یعنی تاسو خو انسانان یې او تاسو را پیدا کول خو موږ ته ډېر زیات اسان دي او که تاسو ګټې شئ یا تاسو وسپنې شئ نو هم به تاسو موږ را دښ کوو او اهانت پکې مقصود ذلیله کول مقصود دي ذلیله کول چې لکه دلته الله پاک فرمایي که نه چې لکه څنګه ګټه چې دا بې پروا ده وسپنه بې پروا ده ګټه بې پروا ده وسپنه بې پروا ده هغه باندې خبره وې ګټه نه اوري ګټه باندې اثر نه کوي دغه شان دي دا کافر خلک چې کم باس بعد الموت نه مني دا الله پاک یاره دی پس لګي نه الله پاک وایي چې کونو حجارة او حدیده تاسو وسپنې شئ یا ګټې شئ ګټې دغه چې باهو کوم دغه اثر دی نه قبلولو تاسو کوم دی ذلیله کول مقصود دي والاباحت او د اجازت ورکول مقصود اباحت قرآن مجید نه لاس لري کا قرآن مجید اخو د یمن او قرآن مجید دلته کې نه لاس مګ دی بدی حاله بیا ربی دا اباحت ویلې کې مباح کول اجازت ورکول چې بدی کې متکلم مخاطب ته دیو کار کول اجازت ورکی تو کلو واشربو خوره اوس کوي نو دا مطلب نه چې خامخا اوس خوره اوس کوي با فاده مباح دی مطلب ہے کہ تو خوراک کې جو خوراک کو کس کا کې اس کا کو جائز ہے ایسا د بار دا جائز دی نهم نمبر امتنان میں لے گی کہ باطل احسان پچا مانی تاب پچا مانی احسان کو بیا احسان پس باتی پاک باندے اگر اللہ پاک فرمائی کلو مما رزقکم اللہ چیتا سو خورای دا آگا سنے چیتا سو اللہ پاک در کری ندل لگی دا کلو امر دے کلو سرے امر دے خودل لګي دی رزقکم الله نه مطلب دا دی چې تاسو الله پاک درکړي دي الله پاک ورته خپل احسان یادوي چې تاسو الله پاک هم احسانات تاسو باندې الله پاک هم احسانات کړی دي او تاسو لکم الله پاک رزق درکړی دی الله پاک تاسو لسکاک درکړی دی نه تاسو دا غي نه خورئ امتنان څه ته ویل کېږي ازباطل احسان ازباطل لکه کلو مما رزقکم الله والتخير تخير ویل کېږي په دوو کارونو کې یو غوړه کول په دوو کارونو کې یو غره کو لګا خذ هذا او ذاك یا دا واغله یا دا واغله چې متکلم مخاطب له اختیار ورګي چې بدبو کې یو سکا وګوره کا والتسويه تسويه د دوه سيزونو مېنس کې برابرۍ ظاهر ول اگر فرمای اسبروا ولا تصبروا کته صبر کاو کنه کوی مطلب تاسو صبر الله پاک د عذاب در رسیبا تاسو د الله پاک کوم سزاګانی مقرر کړی دي تاسو صبر رسی زګه چې تاسو کفر کړل نو کته تاسو په دې سزا باندې صبر کوی او کنه کوی تاسو غره تسويه او اکرام میں لگے گی تعظیم تا چې تعظیمن الله پاک ورته ادخلوها بسلام امنین تاسو جنت ته داخل شئ په سلامتی سره پامن سره وس دل کې درې سوزونه شول یو تسویه تخیر او اباحت پرې درېونه کې فرق دی اباحت معنا د قول اجازت ورکول کنه او تسویه چې دوانو په منځ کې برابرۍ دایره او تخیر چې بدوو کې یو د اختیار وي نو په تسویه او په تخیر او په اباحت کې فرق دی په تخیر کې دوانه کارونه جمع کول جایز نه دي په تخیر کې دوانه کارونه جمع کول جایز هو لګتا ته مې خذ هذا او ذاك یا دا واخلا او یا دا واخلا یعنی دا واخلا یا دا واخلا مطلب دا چې دوانه بلاغله خو بدوو کې یو واخلا نو په تخیر کې په دوو سيزونو کې یو غره کول دا پکار دي دوانه په جمع نشي غسته او په اباحت او په تسویه کې دوانه د کول شي دوانه شامل ول شي اگر اباحت مثال څور کړو کلو واشربو نو خوراک اوس کا دوانه کول شي کنه چې خوراک هم کوو اوس کا کوم کوو پوهیږئ مې باندې ها نو په او په دا شان دي په تسویه کې هم دوانه کول شي لکه اسبر او لا تصبروا که صبر کوي او کنه کوي دوانه برابر دي نو په تسویه او په تخیر او په اباحت کې څه فرق دی په تخیر کې په دوو کې به یو جمع کول شي دوانه په یو ټیم باندې جمع کول صحیح او په تسویه او په تخیر کې به
لیکن په اباحت او په تسویه کې بعد باندې مګه بیا په تسویه کې دغه وجه ازاله مقصود وي په تسویه کې د وجه ازاله مقصود وي چې دا غیر د یو مرجوحیت معلومیږي د یو څه معلومیږي مرجوحیت مطلب دا کوي چې دوه سوزونه دي یو راجح دی بل مرجوح دی نو په تسویه کې د یو مرجوح کېدل سوي وجه بګي کنه د وجه ازاله بګي د وجه ازاله بګي وي نو دا غیر د یو مرجوح کول پکې معلومیږي او په اباحت کې دا څه نه لکه الله پاک فرمای اصبروا او لا تصبروا نو ګوره اصبروا او لا تصبروا دا تصویر کنه او دا په دې ځای کې دا چې مخاطب ته دا و امراضي چې یو په دې کې ارجح دی یعنی راجح دی په بل باندې یعنی یو راجح دی بل مرجوح دی ځکه ډیر کړه ته دې سي کنه چې لکه انسان دا و امراضي چې را کزه صبر وکم نو صبر ماته نه فراکای پوه شو به معنی نو دل کې دا تسویه دغه دغه وجه ازاله ختمه چې لکه مطلب دل کې کته صبر کوي او کنه کوي خدا ته فائدہ نه درکې په تسویه کې چې کم دوه سيزونه کنه ما ته یو فکر ده لګانو په تسویه کې چې کم دوه سيزونه نو بدی کې یو ارجح او بل مرجوح وي کنه یعنی یو پکې راجح وي بل سوي نو په تسویه کې هغه دغه ختمه هغه وجه ختمه چې یو پدی کې بل باندې راجح نه لري لکه الله پاک فرمایي اصبروا او لا تصبروا نو عام طور باندې خلک دا وایي چې صبر نافع ده کنه نه ور کوم کړي خدا عذاب په باره کې چې کله انسان کافر او د عذاب ویني نو الله پاک ته اصبروا او لا تصبروا کدا سو صبر کوي او که صبر نه کوي خدا ته فائدہ نه درکې پوه شو باندې نو په تسویه کې دغه وجه ازاله مقصود وي دغه وجه ازاله مقصود چې داغه نه یو مرجوحیت معلومیږي د یو مرجوحیت د یو راجحیت او د بل مرجوحیت دا معلومیږي الهغه پوه شو به معنی یعنی د دې مطلب دا چې اصبروا اولاد تاسو په ذهن کې دارا چې اصبروا صبر کوئ دا صبر چې ډېر بهتر څه ده نو الله پاک موږ ته حکم کړی چې اصبروا کته صبر کوئ جو تاسو لپاره بهتر ده نو دا مطلب نه کته صبر کوئ او کنه کوئ او تاسو ته فائدہ نه درکې الهغه پوه شو به معنی او دا ځکه کنه چې ګوره تسویه دي ته ویل کې چې دوه کارونه یو شان دي دوه کارونه باندې څه وي یو شان دي او دل لګي ابن اصبروا ولا تصبروا د دوه چیزونو په منځ کې برابرۍ ده چې صبر کوي او کنه کوي پوه شو به معنی نو ګوره موږ دا خبر وکړه چې په تسویه تخییر او په اباحت کې فرق شته که نشته ده نو په تسویه او په تخییر او په اباحت کې څه فرق ده چې په تخییر کې په دوه کې یو غوړه کول مقصود دي په دوه کې به یو چې نه وکي او بل با نه کې او په تسویه او په اباحت کې دواړه کول شي بیا په تسویه او په اباحت کې څه فرق ده په تسویه او په اباحت کې دا فرق ده چې په تسویه کې د یو سیز د راجع هغه وجه پکې دا هغه وجه ازاله پکې مقصود وي دا هغه وجه ازاله پکې مقصود وي د کم د وجنه چې د یو راجحیت او د بل مرجوحیت معلومیږي چې پکې راجح دی او بل پکې سره مرجوح دی لکه الله پاک فرمایي اصبروا او لا تصبروا نو انسان په ذهن کې دا رااله چې صبر کول دا بهتر دي او صبر نه کول لسري بهتر نه دي نو په تسویه کې دی چې کته صبر کې یعنی اصل عام حالاتو کې خو صبر دین تعالی نه پدر کوي خدای لګی تعالی صبر فائدہ نه در کوي ځکه کته صبر وکي او کوونه کې ستنه عذاب الله پاک لري کینا د جهنم عذاب او په اباحت کې دا سیز نه په دې خبره باندې تاسو پوه شئ نو دولس معنی دا ذکر شولې تهدید تعجیز اهانت اباحت امتنان تخیر تسویه او اکرام دا و دولس وانه بغه صحیح یادی کې ان شاء الله ښه پوه شئ بیا په دې کې څلور معنی نوري هم دي چې هغه ما تاسو ته په نور انوار پاشي کې ذکر دي یاد کړئ